بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مرشد خان. ګرانو کتونکو، نن د اختر دویمه ورځ ده. په دې ننني خصوصي نشست کې به مونږ ستاسو ملاقات د سکیورټي اهلکارو سره کوو، یعنی هغه پولیس کم چې د کور نه بهر اختر مانځي په مختلف چوکیانو باندې په مختلف تاڼو کې، خو زموږ د تحفظ دپاره د خپل کور نه، د خپل بچنګو نه، د خپل مور او پلار نه بهر اختر تیری، صرف او صرف زموږ تحفظ غواړي. په دې ننني خصوصي نشست کې به مونږ ستاسو ملاقات هغه سکیورټي اهلکارو سره کوو، د هغوی احساسات په ستاسو وړاندې ږدو، هغوی اختر څه طریقې سره ومانځو او ولې چې کوم دی د اختر په ورځ باندې خو هم زموږ د تحفظ دپاره ډیوټي ورکوي، د هغوی جذبات څه دي او د هغوی احساسات څه دي، دا ټول هر څه به په دې خصوصي نشست کې د کیمرې په سترګه باندې مونږ تاسو ته درښیو. زما نوم فضل واحد دی او د بایلولي اوسېدونکی یم، د ضلع چارسدي. او اوس په مندڼي کې ډیوټي کوم، سب انسپکټر یم په مندڼي کې ډیوټي کوم. جی سر جی مونږ خو چې دی نو اختر شپه هم دلته تېره کړه، د اختر ټول هم دلته تېر کړو، مطلب چې د عوامو خدمت هم وکړو، د عوامو تحفظ دا زموږ فرض دی چې دې ته مطلب دی مونږ تحفظ ورکړو، د دې خدمت مونږ وکړو او د دې مطلب هر قسمه سهولت دې ته فراهم کړو. جی او کم از کم بالکل بچي زموږ شته دی، دا خبره ټیک ده جی، خو بس دا هم یو فرض دی جی که نه، چې مونږ کومه ډیوټي کوو عوامو ته سهولت، د دې تحفظ او د دې حفاظت کول دا زمونږ یو اولین فرض دی. نو محمد خامیس مې نوم دی، تانه بټګرام سره تعلق ساتم، امباډیر کلي سره. دې وخت کې په ډیوټي په مندڼي تاڼه کې یم. اختر هم ورو ورو دلته په تاڼه کې تېر کړو د عوامو تحفظ لپاره، چې د عوامو اختر په خیر تېر شي. دا زمونږ اختر دی، دا زمونږ خوشحالي ده او دا زمونږ هر څه دی. اختر او ملګري سره هم مېدار ولم، بل پاکه وردیم واچوله، مونځ مو کو، بیا د مانځه نه پس چې څه ملګرو چې وڅښله، نه پس مونږ په ډیوټي ولاړو. بیا چې کوم دی نو مونږ چې ورته کېناستو هغوی په ډیوټي باندې ودرېدل او اختر هم شکر دی ښه مزېدار تېر کړو. زما تعلق هم د دې چارسدې سره دی او د چارسده کې بیا د شیرپه اوسېدونکی یم او اوس مې ډیوټي چې کوم ده نو په مندڼي تاڼه کې ده او په جمال آباد چیک پوسټ کې ده. نه مونږ خو د اختر دلته کې تېر کړو، اختر له نور ملګري تللی دي او مونږ چې کوم دی نو دلته پاتې شوي یو. مونږ نن دویمه ورځ ده، مونږ هم دقسې کور دی، بچیم دی، زمونږ هم دا ارمان دی، خو مونږ چونکې د خلکو له خدمت دپاره او د حفاظت دپاره چې کوم دی دلته پاتې شوي یو، مونږ دلته نن دویمه ورځ ده. مونږ خو دلته کې خپله ډیوټي نو په ډیوټۍ کې چې کوم دی نو مونږ خو هر دغه ته نشو تللی که نه، لکه که مونږ ډیوټي کوو نو مونځ کوو نو بیا خو چې کوم دی نو دغه ډیوټي خپل فرض نشو ادا کولی. نو مونږ چې کوم دی نو دلته کې په نمبر خپله ډیوټي مو وکړه او خپل چې کوم دی نو مونځ هم د هغه نه پس وکړه. د کور څنګه نور خلکو ته دغه زمونږ هم انسانان یو، کمزوري یو، خپل کور بچي مور پلار او چې کوم یاران دوستان هغه راته یادېږي، خو څوک چونکې زمونږ ډیوټي ده، زمونږ مجبوري ده، دا زمونږ خدمت دی، دا زمونږ فرض دی.